الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو آئی ایم ایس لرنرز د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول کلاس स्टूडेंटानो या माशुमानो अस्सलाम वालेकुम. टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक نن به موږ په دې ویډیو کې د اردو کوم دویم سبق چې دی هغه وایو. ټیک ده بچې، اول سبق مونږ ویلو او راځو چې سٹارټ کړو. دویم سبق به نن مونږ وایو. صحیح ده، دې ځای پورې مونږ ویلو. نن به وایو د دې چې کوم سبق دویم دی دا د پیج نمبر 5. ګوره سبق دویم دې کې سوی ګوره حروف تهجی بالترتیب. حروف تهجی ما سره راکړي دي په ترتیب سره. ټیک ده، دا مونږ اوس وایو په ترتیب سره، خو بچی دې ته ښه غور کوئ. صحیح ده، په دې ځان پوه کوئ چې دا زه څنګه وایم او څنګه دا ادا کوم. ټیک ده، ښه غور سره ورته ګورئ، ځان پې پوه کوئ، ځکه چې مخکې به مونږ بیا دې پسې ګوره لفظونه به جوړو. صحیح ده، چې دا لفظ به څنګه جوړو، څنګه به یو ځای کوو، اواز به څنګه وباسي، نو به دې ځان پوه کوئ. ټیک شو، حروف تهجی ګوره مونږ سر نه سٹارټ کوو. ګوره دا څه دي ما سره الف. ٹھیک شو، دا الف دی. بیا سری ګوره الف مت ا، الف مت ا. بیا سری ګوره ب، ب. بیا ګوره مغه ب ده، خو هغه د چشمې هی ور سره راغلی ده، نو دا به درون وایي. صحیح ده، ب، ب. صحیح ده. بیا دی پ، پ. تی، ت، ټ، ټ. س، جیم، ج. چ، چ. خ، خ. ه، خ. دال، د، دال، د. زال، ر، ر. ړ، ړ. ز، ژ. سین، شین. صاد، ضاد. ط، ظ. عین، عین. ف، قاف. کاف، که. گاف، گ. لام، ل. میم، میم، م. نون، نه. واو، ها، حمزه، یا، یا، بړی، بړی. ٹھیک شو، دا حروف تهجی په ترتیب سره دا مونږ ویلي. دا تاسو ورته غوږ کېښودو بچې چې دا به څنګه ادا کېږي. ټیک شو، لکه دې کې بعضې داسې ګوره د چشمې ه والا راغلي، نو دا به تاسو څه کوئ، دا به تاسو درون درون وایي، ځکه چې دا باري الفاظ دي، باري حروف دي. ټیک شو، او دا کوم چې یوازې یوازې دي دا څه دي، دا حلقې حروف دي. ټیک شو، بیا ګوره تاسو ګورئ د سبق نمبر 3 ته، دریم نمبر سبق ته. دې کې څه وایي ګوره حروف تهجی بے ترتیب. همدا حروف تهجی دا کوم چې موږ له بره راکړې وه، خو دلته په ترتیب سره او دلته چې دي دا ما سره بې ترتیبه دي. دا به هم موږ اوس وایو او غوږ ورته کېږدئ، ځان پې پوه کوئ. صحیح ده. ها ګورئ ورته یې دا څه دي بچې، ګوره یې. دلته خو ما تاسو ته وویله که نه، دا به اوس تاسو ما سره وایئ. ښه، بیا څه دي ګوره دا هې. بیا څه دي دا وګورئ نون. دا څه دي عین. دا څه دي زوی. دا څه دي صاد. دا څه دي زی. دا څه دي ر. دا څه دي ډه. دا څه دي دال. دا څه دي ګه. دا څه دي چی. دا څه دي ټې. دا څه دي تی. دا څه دي به. دا څه دي الف. دا څه دي بړیې. دا څه دي الف مت ا. دا څه دي ګوره سین. دا څه دي حمزه. دا څه دي تی. بیا څه دي ګوره واو، پی، نه، په، مه، ته، میم، ټه، له، څه، سی، لام، جیم، جه، ګاف، توی، چی، که، خی، هی، کاف، خی، قاف، ده، فی، دال، عین، زال، ره، ره، ړی، ضاد، ړ، شین، زی، ژی، ژی ده. ښه پوه شو بچې، دا وګوره ما سره په ترتیب کې او دا ما سره بې ترتیبه، دا هم مونږ وویلې. ټیک شو، دا ما سره سبق نمبر 3. راځو دی بل پیج ته. ها پیج نمبر 6 ګوره دې کې څه وایي سبق نمبر 4. دا څلورم سبق دی. صحیح ده. حروف تهجی کی چھوٹی شکلیں. سادہ پہچان. د حروف تهجی کوم
واړه شکلونه چې دي څه دي او موږ زده کوو چې موږ سره دا حروف تهجي دي دا په کم قسمونه راځي صحیح ده چې ګوره یو ځای کې به یو شان راځي بل ځای کې به بل شان راځي او اواز به همغه وي پوه شوې بچې تاسو ګورئ د لومړي د بې ته وګورئ ګوره دا بې ده که نه او بې خو د با اواز ورکوي که نه خو د بې سره چې کله الف راشي نو با صحیح ده لکه دا عین دی نو عین خو د عین شو خو چې عین سره الف راشي اواز اوږدی به صحیح ده الف اواز ورکوي بې با 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 نو الف ورسره واچوئ نو با ټیک شو نو دا مختلف قسمونه مختلف ګوره تاسو ته اوس تخیل چې دا څنګه څه حساب سره به راځي ګوره دې پیله بې ته وګورئ دا ما با اواز ورکوي نو بې الف با بیا دې بلې بې ته وګورئ ګوره بې با بې ده که نه هماغه بې ده دا داسې هم لیکل کېږي ښه بې ده خو بې یې دا یې سره راغلی ده نو بي ګوره دلته الف نو با دلته یې ده نو بي بیا وګورئ بې ته او دا وګورئ دا داسې هم راتلی شي نو دا څه دي دا جیم دی ٹھیک شو نو بې جیم بج صحیح ده بج ګوره اواز بدلی چې دلته دې سره ټکي بدلیږي که نه د هر ټکي خپل خپل اواز دی نو اواز بدلیږي دلته بیا دې بلې بې ته وګورئ ګوره بې او دلته څه دي ګوره واو سره راځي ګورئ همدا هم بې ده خو دلته واو سره راغلی ده نو بو بو واو څه اواز ورکوي وو ټیک شو بیا وګورئ بې ده دلته یې سره راغلی ده نو دا بې دا هم بې ده ګوره او دلته بیر 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 وګورئ نو دا اواز بدلیږي بیا بې ده وګوره بې او دلته ری سره راغلی ده بر ګورئ بر 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 نو چې کله ری سره راځي داسې به وي چې کله یې سره راځي داسې به وي چې کله واو سره راځي داسې به راځي او چې کله جیم سره راځي بیا به داسې راځي او چې کله یې سره راځي بیا به داسې راځي او چې کله الف سره راځي بیا به داسې راځي ټیک ده بچې په دې شپږ قسمونو ځان پوه کړئ دا په دماغو کې کېنوئ دې باندې غور وکړئ صحیح ده بچې ښه بیا دې ورپسې د جیم ته وګورئ ښه جیم دی که نه نو ګوره جیم جیم جی اواز ورکوي که نه جیم نو جیم سره چې الف راشي نو جا لکه څنګه چې بې سره الف راتلو با دغه شان جیم سره چې الف راشي جا ټیک شو جا داسې هم لیکل کېږي او داسې هم لیکل کېږي بیا دال دی ګوره دا نو دال دال ګوره دا به داسې راځي ښه خو دا په سر کې راځي او دا په منځ کې راځي ګوره اخره کې یا منځ کې دا وګوره بند اخره کې راغلی نو دا حالانکې دال دی ښه ری نه ده دال دی خو په پیله کې به داسې راځي او وروسته به بیا داسې راځي نو تاسو دې ته غور کوئ صحیح ده بیا ری ده ګوره ری چې اخره کې راځي ګوره داسې به راځي لکه فرق دا وګوره دا ری ده که او بیا ورپسې وګورئ سین دی ګوره سین نو دا چې راځي دا به داسې راځي ګوره وړوکی غوندې سین ځکه چې ټکي ډېرېږي که نه نو دا راغونډېږي وړوکی کېږي نو سین سا دا وګورئ سین نو داسې چې راشي دې مطلب دا دی دا سین دی بیا څه دي ګوره شین شین به څنګه راځي شین به داسې راځي دا وګورئ وړوکی شین نو شا شا نو دا به داسې راځي ټیک ده بچې بیا څه دي ګوره سواد سواد به څنګه راځي داسې سوا سوا ټیک ده تاسو به دې غور وکړئ ګوره به دې غور وکړئ چې دا څنګه راځي او دا به څنګه استعمالېږي ټیک ده بچې دې خوا ورپسې وګورئ ګوره عین دی بیا عین الف امزه دی ګوره نو امزه عین نو دا به داسې راځي ټیک ده بیا عین دی ګوره عین به داسې هم راځي ګوره سا سا نو دلته هم عین راغلی نو دا هغه عین دی ټیک شو بیا وګوره عین ته ګوره عین داسې هم راځي ښه دا به کوم ځای کې راځي صاد ګوره صاد دا هم عین دی نو مطلب داسې هم راتلی شي داسې هم راتلی شي داسې هم راتلی شي بیا څه دي ګوره غین غین ته ګورئ داسې به راځي ښه غا غین الف غا بیا څه دي غین نو غین داسې هم راتلی شي غین وګورئ بالغ بالغ ټیک شو نو دا غین دی ټیک شو بیا څه دي ګوره غین داسې هم راتلی شي بغل بغل څه ته وایي ترخته ټیک شو ګوره نو تاسو په دې باندې سوچ وکړئ ټیک ده بچې چې دا به څنګه استعمالېږي او څنګه به راځي دې سره دوی ته غور کوئ ښه بیا څه دي ګوره فی ده فی ته وګورئ فی به داسې راځي فی الف فا فی الف فا نو دا وګورئ فا به داسې راځي بیا فی ده ګورئ دا به داسې هم راځي څه کې سفر سفر کې وګورئ فی داسې راغلی ټیک ده بیا څه دي قاف قاف ته وګورئ قاف دا به داسې وړوکی راځي صحیح ده قاف الف قا بیا قاف ته وګورئ دا به داسې راځي قاف بقا ټیک شو بقا ته وګورئ دا مغه قاف دی صحیح ده بیا څه دي ګوره کاف کاف ته وګورئ دا به داسې راځي ښه کر کر وګورئ کر کې وګورئ دا کاف دی بیا ری ده ښه نو کاف دا به داسې راځي ضروري نه چې داسې راشي دا به داسې هم راځي بیا څه دي کاف نو کاف به داسې هم راځي دا وګورئ کاف 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 کا
کا. پوه شوې بچې دا ما سره پیج نمبر 6 دی بل پیج ته وګورئ بیا څه دي ورپسې ها وګوره پیج نمبر 7 دی وګوره ګاپ ګاپ ته وګورئ دا به داسې راځي ما سره ګر ګر ټیک شو بیا ګاپ ته ګا 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 به داسې راځي ګوره ګا نو دا داسې راغلی دی صحیح ده لام دی لا ګوره لا لا همدا لام دی که نه نو دې ته تاسو غلط نشئ چې هلکه داسې دي چې داسې تاسو ته راشي تاسو وایئ چې داسې دي داسې نه ښه نو تاسو ګوره دلته تاسو وویلو چې دا به داسې خو راځي دا به داسې هم راتلی شي نو لام دی دا صحیح ده بیا وګوره لام دی نو لام داسې هم راتلی شي چلنا ګوره دا وګوره دې کې دی که نه نو هماغه لام دی که نه چلنا صحیح ده بیا وګوره بیا ورپسې څه دي میم دی میم ته وګوره میم داسې هم راځي ښه ما ما داسې نه چې بیا ورته ګورئ چې هلکه داسې دا خو موږ نه دی لیدلی دا خو موږ له نه راځي دا میم دی ښه بیا څه دي ګوره میم میم داسې هم راځي میر 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 نون دی بیا نون داسې هم راځي ګورئ نون نون نا نا دا نون کې چې کوم نون دی دا دا یو دی صحیح ده بیا نون دی نو نون داسې هم راځي نی ګوره یې سره راغلی نو نی دا راځي صحیح ده بیا نون دی دا وګوره دا نه نون نشان دی ښه دا نون دی نو نم 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 کې چې کوم نون راغلی هغه دا دی ګوره بیا نون دی دا هم ګوره نون دی نو 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 نون واوسه چې راغلی داسې نون به راځي صحیح ده بیا نون دی وګورئ نه نیر 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 ګوره نون یې ری دې کې دا نون راغلی بیا نون دی نر 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 ګوره نون ری نر دا نون راغلی دی نو تاسو به دې هم ځان پوه کوئ دې کې دې ته غور وکړئ ټیک ده بچې بیا دې خو ګورئ هی ده هه هو هو ګوره هو نو دا هی دلته راغلی ده ټیک شو بیا هی ده ګوره یها یها نو دا داسې راځي صحیح ده همدغه دی دا ښه دې ته ګورئ دا دواړه یو دي ښه همدغه هی ده دا داسې هم راتلی شي بیا هی ده ګورئ دا داسې هم راتلی شي کې کې د اخره کې هی ده لکه دلته وګورئ توجه توجه کې هم د اخره هی ده ښه نو دا دواړه یو شان دي دا هم هی ده بیا څه دي یې یې وګورئ یې داسې راتلی شي ښه دې ته وګورئ یا دا همدا یې ده که نه بیا یې ده ګورئ دا داسې هم راتلی شي یخ وګوره همدا یې ده ښه بیا یې ده وګورئ یو 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 دا دې کې داسې راځي صحیح ده بیا یې ده وګورئ تیر تیر دا یې ده که نه دا داسې به راځي بیا څه دي بړې یې وګورئ نو دا به داسې راځي تیل تیل دا بړې یې ده ښه بیا یې ده وګوره کې 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 دې کې کې وګورئ کومه یې ده دا یې ده ټیک شو بچې دا ما سره پیج نمبر 7 امید لرم تاسو ټول به دې پوه شوي وئ ښاد اوسئ آباد اوسئ انشاءالله نور چې مخکې څه راځي دې نه بعد به مونږ ورډزونه جوړو صحیح ده کوم حروف دي هغه به رایوځای کوو او مکمل ورډز به ترې جوړو ټیک ده په مزه مزه به خپل سبق وایو مخکې انشاءالله نیکسټ به ویډیو کې به مونږ دا وایو ښاد اوسئ آباد اوسئ او مونږ له راکړئ اجازت د الله په امان